أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دا مونږ چې راغونډ شوي یو په ډېر له خوشحالۍ مقام دی د اختیار ولي خان ام پي اے صاحب په حجره کې دا یو د فرانسیسي جنۍ ده او پاکستاني هلک دی چې هلک د نوښار دی د کابل ډیور اوسېدونکی دی محله قاضي آباد د ملک خشته فقیر زوی دی د لر شاه د حاجي صاحب نوسی دی د مومن رواره دی د پلیمین او د شیره دی رواره دی زمونږ هم رواره دی دا جنۍ چې دی نو هغه فرانسیسي مسلمانه ده دا زمونږ دپاره ډېر د فخر خبره ده شکر الحمدلله هلک پاکستاني دی او جنۍ د فرانسیسي ده او هغه مسلمانه ده د پاکستان او د فرانس جوړه وشوه د اختیار ولي خان په حجره کې ام پي اے او د هغه په موجودګۍ کې نو دا ډېر د خوشحالۍ او د فخر لپاره خبره ده باقي ام پي اے صاحب به یو څو خبرې وکړي زه نورې سم نه یم زموږ دپاره خوشحالۍ خبره ده چې یو غیر مسلم ماشومه یو جنۍ کلمه وویله او زمونږ ټولو مشرانو په موجودګۍ کې کلمه وویلې موږ پسې اسلام کې داخله شوه اسلام قبول کړ او بیا دا نکاح وشوه مستوري ټولو دې مبارک شي د لارې دواړو کورونو دپاره ښایسته فقیر دپاره او د ابو دپاره د الله پاک ډېر خیر او برکت الله دې خوشحاله کړي ډېر ډېر مهرباني شاه به ستاسو شکریا ادا کوو او بل ټولو نه غټه خبره دا ده چې دا کلمه وې مسلمانه شوه یعنې که داسې مونږ دا واده کولو نو دا به مونږ کال مخکې کړی وو خو داسې مو نه کولو زمونږ انتظار دی لا اله الا الله محمد رسول الله دې ته زمونږ انتظار و چې کلمه وې زموږ شرط یې ومنلو بس مونږ هرې خبرې ته دی تیار وو جی عبدالحق بھائی تاسو بسم الله الرحمن الرحیم د ټول نه وړاندې وړاندې د خیر سره د اختر دویمه ورځ ده ټول نوښار ته نه بلکې تمامي علم اسلام ته چې کوم دی نو اختر دې مبارک شي او نن د خوشحالۍ خبره دا ده چې زمونږ د نوښار بلک ښایسته فقیر زوی اکرام د هغه چې کوم دی نکاح وشوه هغه هلته په فرانس کې دی هغه جنۍ هم د فرانس ته او څنګه چې ښایسته فقیر ور مې وویل چې هغه اول دی مسلمانه که په دې کې کوم یو کال ولګېدو یقینا چې هر چا خپل مذهب وي نو په هغې کې چې کوم دی نو یو کال غونډ ولګي او هغه چې کوم دی مسلمانه که او نن الحمدلله شرعي محمدي سره چې کوم دی نو هغه په نکاح کې راغله او اوس هغه باقاعده د هغه ښځه شوه او انشاءالله تعالی به پاکستان ته هم راځي او انشاءالله هغه زمونږ بچی ده زمونږ انګور ده زمونږ ورېره ده او به دلته کې راځي انشاءالله او د خوشحالۍ خبره ده دا زمونږ د پاکستان د فخر خبره ده ټول د پاکستان لپاره دا یو اعزاز دی نو موږ په دې ډېر زیات خوشحالي وو او والله زمونږ د هغې خوشحالي نصیب کړي او زمونږ اتفاق اتحاد مو نصیب کړي او یا ته مونږ هر کروالي ته پرې راضي کېږي دا ډېر د فخر خبره ده زه خو په جامو کې نه ځایېږم په وجه په دې چې دا مسلمان شو کلمې وویلې د توحید لا اله الا الله محمد رسول الله نو زه د اکرام ته چې دی نو عظمت ته سلام کوم چې دومره جدوجهد وکړو دا مسلمانه که او والله دی دا جوړه خوشحال او آباد لري او دی د خوشحالي نصیب پاکستان زنده باد پاکستان زنده باد پاکستان زنده باد دا هغه نکاح وخت هم چې موږ په پوسټ ورکړو چې د نوښار هلک دی او فرانسیسي جنۍ ده د هغې نکاح به کېږي د اختیار خان په ځای کې نو هغه اختیار خان او مولانا صاحب چې دوی نکاح وتړله او نکاح وشوه او دا د هغه ځای دی او دا خلک راغلي دي او هغه جنۍ مسلمان هم ده